تاسو ته دا دوه قبرونه ښکاري جي ویل کېږي داسې چې دا دواړه روریان دي او دی په دې ځمکه باندې یو بل سره لانجه وه چې دی پکې یو بل قتل کړه. نو دی پلار د ډېرې غوسې نه دی هم په دې ځمکه باندې ښخ کړه چې په کومه ځمکه باندې د یو بل سره لانجه کوله او ورته ویې چې والی خپل جایداد مو سنبال کړئ. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما ویډیو مکمل وګورئ. یو ډېره عبرتناکه ویډیو ده پکې، ځکه زموږ په پښتنو کې اکثر قتل چې کېږي یا په غیرت باندې کېږي یا په جایداد په ځمکه باندې کېږي. انسان په خپل جایداد باندې ولاړ وي، په خپله ځمکه باندې ګرځي او ډېر په فخر او غرور سره وایي چې وګوره که نه دا ټول جایداد زما دی. خو هغه ټایم کې ځمکه په خندا شي چې یې نادانه یا کمکله، زه د ستا نه یم بلکې ته زما یې او ته به یو نه یو ورځ خامخا زما غېږې ته راځې او زما په دې غېږه کې به ته خاورې کېږې. دا ځمکه هغه انسان ته وایي. خو مونږ خلک چې کوم یو، مونږ نادان یو، مونږ کمکل یو، مونږ په دې ځمکو باندې نن سبا قبضه ګروپس هم ډېر زیات راوتلي دي چې پردۍ ځمکې قبضه کوي که نه. نو هغوی له هم دې ویډیو کې دا پیغام دی، ګوره چې تاسو پردۍ ځمکه په دې دنیا باندې قبضه کوئ، خپلو بچو له به تاسو جایداد زیات کوئ، خو هغه دنیا کې به الله پاک له څه جواب ورکوئ. هغه دنیا کې به الله پاک تا نه سوال کوي چې تا په هغه دنیا پردۍ ځمکې قبضه کړې وي، هغه جهان څه له ځان له تنګوئ. دا ځمکه دا دنیا د چا هم نه ده، دا څومره هم په دې دنیا باندې تاسو دولت ګټئ یا جایداد ګټئ، دا پاتې کېدو واله دی. غټو باچایانو نه غټې کورسۍ، غټ جایدادونه، غټې خزانې دې پاتې شوي دي. نو مونږ نادان خلک، مونږ کمکل خلک 2 روپۍ راسره راشي نو په دې ځمکه باندې دومره غرور او دومره فخر او دومره تکبر کې ګرځو چې بس زمونږ نه خو بل اړو څوک شته نه، زمونږ نه معتبر خو بل څوک شته نه. غریب خو رالاړو د سړي زوی نه ښکاري، هر چا سره بغض کینه پالو. هر کله د الله پاک پکړ کې راشو، الله پاک مو راونیسو، یو معمولي غوندې بیماري را باندې راشي او په کټ باندې پریوزو. هغه یو باچا و چې هغه له په بل ملک کې په بل وطن کې مرګ راغو. نو هغه د مرګ په ټایم کې خپل وزیران ټول راټول کوي، شته څوک داسې چې زما لا ټوله بادشاهي والي ما له صرف دومره ژوند راکړي چې زه صرف خپل وطن له ورسم، زه خپل وطن کې مړ کېدل غواړم. نو چې کله الله پاک موږ راونیسو نو بیا موږ سره د یو سانس د یو سا قیمت هم نه وي، موږ سره د یو سانس چانس هم نه وي. نو موږ خلک بیا دومره غرور او دومره تکبر او دومره دشمنیانې او دومره هر څه ولې پالو. ګوره اکثر تاسو له خو ما د ویډیو سټارټ کوي چې زموږ پښتنو کې اکثر قتل چې کوم دی په غیرت باندې کېږي یا په ځمکه باندې کېږي یا په جایداد باندې کېږي. نو څومره هم په جایداد باندې تنازعي شروع دي، نو هغوی له دا پیغام ډېر غټ پیغام دی چې مطلب په هغه ځمکه باندې هغه کسان ښخ شو چې په ځمکه باندې په کومه ځمکه باندې هغوی دشمنیانې کولې. نو زما د ویډیو مقصد دا دی چې په ځمکو باندې په جایدادونو باندې جنګ جګړې نه دي کول پکار، چې کم قبضه ګروپ دي یا څوک بل چا سره زیاتی کوي په زور دې ځمکه قبضه کوي، یا مطلب اکثر تربوران هم په ځمکو باندې ورانېږي، روریان هم وران شي. داسې ویډیو زما کتلي دي چې د کور منځ کې دیوال ووایي چې بس دا سایډ د ستا شو او دا سایډ زما شو. نو په دا ځمکه او دا کورونه او دا جایدادونه دا مطلب دا پاتې کېدو والا شی دی. که یو په مینه مو ژوند تېر کړو، په اتفاق مو ژوند تېر کړو، ورور مو ورور وپېژندو، خور له مو خور ووي، نو هغه دنیا به د الله پاک هم ښایسته کړي، الله پاک په حکمونو باندې ژوند تېر کړي. او بیا د رور په تا حصه ده، د رور ستا حصه ده، پردی حصه چې دې وواله، پردی حق چې دې ووالو د هغې خو معافي نشته. الله پاک وایي زه به تا له خپل حق چې لکه کوم تا زما حکمونه ونه منل، کېدای شي تا له زه معافي وکړم، خو که د بل کس حق دې والي نو د هغې معافي خو الله پاک تا له نشي کولی، خو په تا له هغه بنده کوي. نو که د هغه بنده له قیامت په زړه ښي نو معاف به دې کړي، او که زړه یې ښه نه وي نو بس تا نه به نیکیانې کټ کېږي او په جنت له لاړ شي او ته به په دوزخ له لاړ شي. یو شارټ غوندې ویډیو وه، د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.